هغه مولانا صاحب چرته لاړی چې د ګرانۍ خلاف به لانګ مارچونه کول، چې د ګرانۍ خلاف به اواز اوچتاو او دا به ویلي چې د حکومت نااهله دی، دا نالایقه دی، دوی له چل نه ورځي. عمران خان پسې به خبرې کولې و چې هغه مولانا صاحب چرته شي. نو تاسو ته پته نه لګي هغه مخکې د 45 لاک روپو لسیس کړې وه، هغه په لا بقایا د بیا په لسۍ پروت دی، ده د ځان نه خبر هم نه دی. مولانا صاحب څه شي اول خو زه مولانا صاحب دا تپوس وکړې چې هغه پاکستان کې دی، سعودي کې دی، دوبۍ کې دی، ځکه چې هغه ښکاري نه سره هغه نه په میډیا شته، نه جلسه شته، نه پریس کانفرنس شته. دا تپوس وکړې روک شوي دي چېرته؟ ما سره خدا غم دی، خدای خبر چې چېرته تللی دی. پته مو ورته نه لګي چې په قوم څه تېرېږي. د هغه زوی ته وزارت میلاو شوی د مواصلات، یو سړی د مدرسې نه فارغ شو، ته د روډونو منسټر جوړ کړې، بل د مذهبي امورو منسټر دی، بل ورته ډیپټي سپیکرشپ میلاو شوی، بل ورته هاوسینګ میلاو شوی دی. هغه خبر هم نه دی چې په قوم څه تېرېږي. د دې لپاره چې کوم دی لږ کوشش پکار دی، اشتهار یې لګول پکار دی چې مولانا صاحب را پیدا شه، دې قوم ته مخامخ شه. دې قوم چې کوم دی دا تپوس حق لري چې تا ته ووایي چې ته چې به راوتې 2 روپۍ پېټرول ګرانېدو سره او تا به چغې والې نه 80 روپۍ او 80 روپۍ ګرانېږي، چېرته یې؟ که نه صرف دې دپاره راوتی وې چې اسد محمود چې کوم دی دا وزیر کم، څنګه چې زرداري د دې لپاره راوتی و چې بلاول زه وزیر کم، یا څنګه چې شهباز شریف راوتی و چې زه وزیر اعظم شم او زوی مې وزیر اعلی شي. نه آئین شته، نه قانون شته، نه رولز شته، صرف او صرف چې کوم دی ډالري دي. ته راته ووایه چې یو ځلې ووټ چې کوم دی دا شمېر کېږي نو په هغې باندې وزیر اعلی وي زما وروڼو. چې تاسو سوچ وکړئ دا کوم حکومت چې اوس راغلی په دې 2 میاشتو کې کوم حالات جوړ کړو. دوی خو به دا ویلي حسن اقبال خبره چې ویل موږ سره ډېر اهل ټیم دی، موږ سره ډېر اکنامک ډېر مضبوط ټیم دی، زموږ تجربه ده او موږ کې دومره صلاحیت شته چې په یو ځل موږ ته حکومت میلاو شي. شهباز شریف به دا ویلي چې ما ته حکومت میلاو شي زه به دا ډالر راښکته کوم، ما ته چې حکومت میلاو شي زه به د ډیزل او د پټرول 70 روپو ته دا لیټر را رسوم. دا به د دوی تقریرونه مریم به په کنټینر ودرېده، هغوی به وویلې چې کوم ملک تیل او ډیزل ګران شي د هغې وزیر اعظم غل وي. اوس چېرته لاړه رسیزونه؟ تاسو سوچ وکړئ اوس چېرته لاړه رسیزونه؟ زه تاسو ته دا وایم، دویمه خبره ستاسو دا کوم یوه خو دا ده چې ګراني مراني نه وه، صرف یو سازش و ملک چې کوم دی تباه کولو طرف ته روان و. ایم ایل اے صاحب به درته ووایي هغه وخت کې زمونږ څومره دي زر پیسې لکه په ملک کې پارانې چې کوم ډالر یې ورته وایي څومره پرتې وې، اوس څومره پرتې په دې ملک کې چې څومره سرمایه وه 100 ارب ډالر وه. دا زموږ او ستاسو د زده کولو خبرې دي او دا تاسو په هر ځای کې ویلی شئ. 100 ارب ډالر ټوټل په ملک کې سرمایه وه. موږ چې کله حکومت پرېښوستو 23 ارب ډالر 30 ارب ډالره دوی ته موږ پرېښوسته. بیا زما د ملک چې کوم برآمدات وو چې څه ته ایکسپورټ وایي په هغې کې 38% اضافه په هغې کې وشوله. بیا زما د ملک چې کوم تجارتي خساره وه 19 ارب ډالر وه. د 19 ارب ډالر نه هغه خساره موږ یو ځل سرپلس ته بوتله، خو بیا په اخره کې 1 ارب ډالر ته راله. خساره د 19 ارب ډالر نه 1 ارب ډالر ته راله. خو هغه هم په دې وجه چې یو پټرولیم مصنوعات په انټرنیشنل مارکیټ کې ګران شو، دویم موږ د ویکسین چې کوم د کرونا ویکسین د 3 ارب ډالرو موږ کرونا ویکسین د حکومت واخیسته، د هغې د وجې موږ نه هغه سیس امپورټ بل زیات شو، نه 1 ارب ډالر خساره راله. بیا د بار ملک چې کوم ورسیز پاکستانیانو هغوی به چې پاکستان ته کومه ریونیو ریمیټنس ته رالیږل، کومه پیسه به یې رالیږله، هغه 17 ارب ډالر نه 31 ارب ډالر ته ورسېدله. 31 ارب ډالر ته دا په عمران خان باندې د هغوی اعتماد و. بیا د هغې نه علاوه زموږ په ملک کې په سختو حالاتو کې کووډ رالی، په ټوله دنیا کې لاکډاون رالی او په سختو حالاتو کې عمران خان 10 ټیمونو باندې کار شروع کړو. 54 سال بعد په پاکستان کې په 10 ټیمونو باندې ایټ ا ټایم کار سټارټ شو. دا د هغې نه مخکې چا د جنرال ایوب نه پس چا نه و کړي. په هر سړي په جیب کې چې کوم شناختي کارت و په دغه سختو حالاتو کې صحت انصاف کارت دا عمران خان شروع کړو. د 10 لکو روپو پورې علاج مفت خلکو ته په پنجاب کې، په پښتونخوا کې، په ګلګت بلتستان کې، په کشمیر کې دا شروع شو. د دې نه علاوه
د 10 لک روپو نه علاوه پناهګاه جوړې شولې، احساس پروګرام شروع شو، مختلف سیزونه داسې سټارټ شول اقدامات چې په هغې باندې موږ دا ملک یو ښه طرف ته روان شو. خبره کومه ډېره زما او ستا لپاره ډېره زیاته ضروري ده، ځکه چې موږ لومبني مسلمانان یو، وروسته موږ پاکستانیان یو، د هغې نه بعد پښتانه یو. ټیک ده که نه؟ د ټول نه اهمه خبره دا ده چې کوم سړي او کوم لیډر د دنیا په تاریخ کې یو د مسلم امه یو داسې لیډر تاسو به نه لیدلی چې هغه په متحده کې ودرېږي، هغه د اسلاموفوبیا خبره کوي، هغه وایي اسلام چې کوم دی دا د امن مذهب دی، اسلام کې چې کوم دی دهشتګردي نشته، اسلام انتها پسند مذهب نه دی. هغه دا خبره وکړي چې زما پیغمبر چې کوم دی دا د ناموس رسالت خلاف څوک خبره کوي، زما زړه پرې خفه کېږي. د ټول دنیا مسلمانانو اشربراهان یې راغونډ کړل او هغې ته یې وویل چې اواز اوچت کړئ، یک اواز ټول راغونډ شئ چې اواز نه چې کوم دی صحیح اواز جوړ شي. هغه سړي چا چې زما په پیغمبر ناموس کړی دی، نو زما او ستا به څه حالت وي؟ د قیامت په ورځ، د روز محشر په ورځ چې کله موږ الله ته مخامخ کېږو، دا تپوس به کېږي چې کله زما د پیغمبر د ناموس خبره د یو لیډر کوله، تاسو په کور کې ناست وئ. د دې دپاره به روسو موږ له به د ټول نه غټ خبره دا ده چې چا زما د پیغمبر د ناموس دپاره خبره کړ ده، د غیرت دپاره کړ ده، د قوم دپاره یې کړ ده، د هغه سړي نن چې کوم دی حق په موږ جوړېږي، ځکه چې دا زما د پیغمبر په ما حق دی او زموږ د ایمان دی چې زموږ ایمان بالې مکمل کېږي چې زه زما پیغمبر ما ته زما ځان نه، زما د بچو نه او زما د مور او پلار نه نی ګران شوی، هغه پورې موږ چې کوم دی زموږ ایمان نه دی پوره. دا د حق لاره ده، دا د خوددارۍ لاره ده، دا د ایماندارۍ لاره ده. کوم ملګري چې په دې کې شامل شو انشاءالله هغوی به ټول عمر په دې باندې خوشحاله وي. د مولانا صاحب په باره کې چې آیا دا ولې دا اوس د مهنګایي شروع ده، دا مهنګایي مخکې مو او که نه دا اوس هم ده. مخکې خو به چې روپۍ ګراني شوه نو مولانا صاحب په پار جومات کې بیان وکړو د جمعې په دغه کې په خطبه کې چې تاسو ټول روز او د ریکو پر خلاف جنګ کوو. دا به نه وي چې د مهنګایۍ خلاف ودرېږو، وي د ریکو پر خلاف جنګ کوو. نو آیا اوس هغه کوپر څه شو، هغه مهنګایي څه شو، او د دې هغه کوم چې پرچار او د دې چې کوم هغه جلسې جلوسونه هغه څه شو، دا خلک مالداره شو که څنګه؟ ورګرو خبره وکړه په ګرانۍ باندې د IMF معاهدې چې کیم کېږي لکه د غلامانو ته سر ښکته کوي، خو ملګرو کله چې عمران خان په حکومت کې راغی په هغه وخت کې ایکټ او FDR فایلر چې ټیکسز به جمع کول هغه 14 لاکھ وو، خو عمران خان راغی چې زه خپل ملک خپل عوام غلام کولی نه شم، د IMF دغه سختې معاهدې به نه شم لاګو کولی. عمران خان سره یوه لاره وه چې زموږ په خپلو عوامو باندې لږ شان ټیکس نافظ کړي، هغه مالداره خلک چې ټیکسونه به یې نه ورکول هغې باندې د دې غریبو خلکو حق وو. نو هغه ټیکس فایلر په دې 3.5 کاله کې عمران خان 45 لاکھ ته ورسول. الحمدلله دغه وجه وه چې ریونیو به جنریټ کېدله، خو په عالمي دغه کې چې کله د روس جنګ راغلی هغه تیل بند کړل، خو په پاکستان کې کله نه چې جوړ شوی د 47 نه والا په دې 75 ساله کې داسې لیډر نه راغلی چې د امریکې د هغې د خبرو د حکم نه علاوه چا سره معاهده وکړي. عمران خان باندې چې کله سخته راغله، تیل کارېدل، بنګۍ راغله، په ټیکسز هم کار ونه شو، IMF ته یې انکار وکړو، نو لاړې وروسته چې پاکستان کې د دې نه مخکې هم داسې لیډر نه پیدا شوی چې د امریکې د حکم خلاف ورزي وکړي، د خپل یو څو اسلامي ملکونه مړ. خو ملګرو په 75 سال کې دا یو لیډر و، لاړه زما او ستا د حق دپاره دغه سخته دورې وکړه. خو ملګرو چې اوس هم ورته وګورې دغه بېغیرته خلک راغله، دغه خلکو پیسې راوړې او لکه د اوښانو او د څاروو او د غواګانو په شان ته زما یې مینهګان خرڅ شو. خو عمران خان بیا هم ویلي چې ما سره کومو ملګرو لکه دغه تاسو ته ناست دي چې وفا وکړله، دا زما لپاره هیروګان دي. ملګرو من دومره بیکاره، من دومره کمزوري شولو چې نن زمون غیرت دومره ولوېدو. زه ډېرې خبرې نورې نه کوم، صرف دا یو خبره مې کوله درته. زمون غیرت دومره ولوېدو چې نن قوم چې کومه دی د څښلو اوبه نه میلاوېږي، نن قوم دولت یو څندې نه مري او ما ته یو ځای کې ارزانه باندې پټرول او ډیزل میلاوېږي، زه هغه نشم اخیستی. زما حکمران دومره بې غیرته شو. عمران خان نن چې د دې حکومت نه ډډې ته کړی شو، د هغې وجه صرف دا وه چې هغه یو غیرتي و.